الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ووليه المرتضى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأذكياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الحديث الشريف قد صححه الإمام السيوطي رحمة الله عليه: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. درود شریف شوق کروے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والتحيل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزت مندو مسلمانانو، دا اللہ پاک دیر بے رحم او کرم دے چھے پا اخیری امت کی پیدا کریو بنبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیانے کردولی ایمان را نصیب کرے دے، و پیغمبرانوں کی بلکہ دا اللہ پاک نفس مخلوق کی دخول نروی مرتبہ حضرت پیغمبر علیہ السلام دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ کے ہر امت کی دہوی پیغمبر دہوی امت دخول بہتر او اعلیٰ او برتر او افضل ہوئی. دا پیغمبر سو خصوصیات کی چلے دا امت نفحقی کے ممتاز ہوئی، او دا غرنگی زمون دا پیغمبر علیہ السلام خصوصیات کی چی حقا بیاد کول پیغمبران نتیوا دی. ہر پیغمبر دے، زمون پیغمبر دا پیغمبران و پیغمبر انہیں نبی الانبیاء و امام الانبیاء دی. نیوسو خصوصیات حقا ذکر کل یودا چی پیغمبر معصوم ہوئی. زمون پیغمبر علیہ السلام او طول پیغمبران لا معصوم دی، یعنی دا پیغمبر نہ گناہ نکی گی، نہ وڑا او نہ غٹا، نہ دا نبوت نہ مخی او نہ دا نبوت نہ رسو. دا پیغمبر نہ گناہ نکی گی. اللہ پاک کے ساتھی دا خدای پاک ڈیوٹی او ذمہ بھی کہ پیغمبر دا گناہ نہ بچے او دا گناہ نہ ساتھی. لکہ سنگ معصوم مور راول دن مور بے خیال ساتھی، تو معصوم پنور کیوں یا خوری خوری نو معصوم باندې تو غیب نوی بلکہ مور او بلاد مشاران دے ولې چې دا د معصوم کار نه دی، رشتہ پیدا کړی هغه به خیال ساتي. پیغمبر اللہ پاک پیغمبر کړی دی، الله پاک یې ګناورو نه ساتي، نه دې نه وړ ګناه کیږي او نه غټه.
او زمون پیغمبر علیہ السلام څنګه معصوم دی ذاته محفوظ دی دنیا کې الله پاک د حفاظت آیت را لګلې او وعده فرمایلی والله یعصمک من الناس الله پاک بتا د خلکو نه بچی دا خلک تا نشي قتلولی نو څنګه چې پیغمبر علیہ السلام محفوظ دی دنیا کې نو داسې قبر مبارک کې هم محفوظ دی او څنګه چې زمون پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک کې حیات دی داسې ټول پیغمبران ټول قبرونو کې ژوند دي نو پیغمبر معصوم وي قرآن پاک کې راضی والله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر علیہ السلام چې څه خبره کوي نو دا د خدای پاک تر طرف نه حکم وي او وحی د پیغمبر په وینا کې د هغه خواهشات لره دخل نه وي نه سوچ او فکر کې او نه فکر کې هغه کې د خواهشات دخل نه وي بلکې هر یو کار د پیغمبر علیه السلام کې وي هغه د خدای پاک حکم سمجھ کر دا پیغمبر یې کوي فبهداه مقتدی تاسو د پیغمبر علیه السلام د هدایت او ارشادات او پتیلال سے بلی عمل وکړي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني تاسو زما سره محبت لرئ خدای پاک وی نو د پیغمبر علیه السلام اتباع وکړئ نو خدای پاک تاسو سره محبت وکړي پیغمبر چې کوم یو کار کی او کوم یو فیصله اوي کوم یو سوچ او کوم خبره نو دا د خدای پاک طرف نه یو امر او حکم وي که اجتهادي فیصله وکړي کې خطای نو الله پاک ورپسې وحی راويږي او د هغه نه بچ کوي او منع کوي اوس دا ولي پیغمبر د ګناہوں نه بچ وي او محفوظ وي اصل کې انسان الله پاک د خاورې نه یې زمکه د اجزاونه پیدا کړي او دا رنګ دې کې یو روح دی ان د دوه شیزونو مرکب دی بدن او روح روح آسمانی دی او د بدن زمینی دی د زمکه د بدن د پار د زمکه د ضرورت دی غنم جوار وغیرہ او که بیمار شي نو مطلب دا دی د زمکه د ډاکټر او د زمکه د ماهر ضرورت دی ورته کله ته ضرورت راځي نو مطلب دا دی کہ ظاہری جسم تا بیماری لگی نو بیا ظاہری جسم علاج کون کے ڈاکٹر او ماہر ور لپکار دے سستر کی بیماری کی یو ظاہری جسم دے نو ظاہری اعضاء علاج کون کے ڈاکٹر دستر کو ماہر لپکار دے وقت بیمار کی زړه بیمار کی تبشی دا سی پدکی بل جز اغا روح تے دو روح تپارا دا روحانی چې د اسمان نه د آسمانی غذاګانو ضرورت دی چې هغه ته قران او حدیث او دین وایي نو څنګه د بدن کله کله بیماری دي نظر پارا ډاکټر پکار دي دا روح هم کله کله سکیږي بیماری کې نظر پارا یو روحاني ډاکټر پکار دي ظاهری بیمارو علاج کوون کې د ډاکټر وي او حکیم وي او دا روحانی باطنی امراض و علاج کون کی تجکم دینو پیغمبر اوز دا حقا وارثان عالمان صوفی کرام فقہائی کرام وائی نو کپرس کا دا ظاہری مرضون علاج کون کے یو ڈاکٹری دا یو مرض علاج کی مثلا دا پیچش علاج کی یو ڈاکٹر او هغه په خپل په پیچش کې مبتلا دار در پاره دی کنه چې دې د نور خلکو علاج کوي د پیچش او په خپل په دغه مرض کې مبتلا دي یو ډاکټر دې د سترګو علاج کوي او په خپل باندې ون دې نظر در پاره عیب دی یو ډاکټر دې د لاسونو علاج کوي او خپل لاسونه خراب در پاره عیب دی کنه دا چې روحاني امراض او علاج کوونکي چې پیغمبران دي خدای مکا کفرت کدی چې د کوم مرزونو علاج کوي او په هغه کې په خپل مبتلا اراده لپاره سره هیڅ دی دې وجنه الله پاک پیغمبر د دې ګناوونو نه کوالي کغتی هر څنګه چې داغې نه ساتي بچ ساتي ردین علماء کرام
تعبیر په معصومیت سره کې د پیغمبر سي معصوم میردنه ګناه نه کیږي. پرېمه کا پیغمبر پروغ ویني دغه په وینا به بیا څنګه اعتبار کوي شي کله هغه مطلب دا د کارونو کې د فاحشات او دخلي هغه بیا څنګه واجب ول اتباع شي. نفیس یو کار سوچ فعل قول هغه کې دخله د هغه فاحشات نه نه بلکې د الله پاک حکم یو قسم ها. اکثر خلق اعتراض کوي چې پیغمبر علیه السلام داسې اولادونه ډېری بیبیانې کړي دي او نکاحونه ډېر کړي. نو بیا علماء کرام جوابونه کوي چې لومړی نکاح د 35 کال په عمر کې بالکل ځوان او طاقت سره برابر وو او یو روایت کې د 40 کالو دی دیوا خدیجه رضی الله عنها بل روایت د 20 کالو دون رضان مشری خدای سره عمر رسیده خدای سره نکاح کول دا خو خواهش پرستی نه ده. نو که نکاح کړي نو دغه وخت کې یو اجتهادي او تکوینی د خدای پاک طرف نه تکوینی فیصله و چې دغه نکاح کړي د حدیث شریف کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ما زوجت ولا تزوجت چې نه خو ما په خپل نکاح کړي او نه می چاله په نکاح ورکړي یو بیبي الا بوحي اتى به جبريل من السماء مگر په وحي سره جاګه جبريل السلام ما ته راوړي چې د لوري بل ته ورکړه دی بیبي سره څوکا نکاح وکا ندا په څومره نکاحونه پیغمبر علیه السلام دین دا په سره دي د الله پاک په حکم سره وحي سره دي او دو بیبیانې حیات کې پاتې وي. یو خدیجه رضی الله عنها وخت جنازه لا نه و نازله شوی دی حکم نو راي جنازه نه کړي خپل د پن کړه او بل زینب رضی الله عنها دا غي جنازه فرمایله یا حکم د جنازه نازل شو. از عائشہ صدیقہ رضی الله عنها عمر څومره لګو د پیغمبر علیه السلام 52 سال ندام جبرئیل امین د دې شکل مبارک وروړو او ریشمی رومال کې جنتی کې جدا بستا بیبي ها دا ټول چې پیغمبر څه کار فرمایي د چا په حکم کوي د الله پاک په فیصله سره پیغمبر نه ګناه نه کیږي. بعض خلک اعتراض کوي چې قران پاک کې راغلي و ما تقدم من ذنبك وما تاخر وی ما تا مخکینی رسلی ګناونه ما کوي ذنب ګناه ته وي. نو موږ ته وایي چې ذنب ګناه ته نه وي یوازې ذنب یو داسې لفظ دی چې امتی ته نسبت شي نو ځان لمانه ده چې پیغمبر ته نسبت شي بیا ځان لمانه ده. لکه د محبت لفظ محبت نسبت شي خدای ته وشي دې ځان لمانه ده. یو سړي وي زما د خپل خدای سره محبت کوي دې ځان لمانه ده. ها یو سړي وي زما د لور سره محبت دې مینه ده دې ځان لمانه ده. یو سړي بلار سره مینه ده محبت دې ځان لمانه ده. د مور سره مینه او محبت دې ځان لمانه ده. خیال دې دوستار سره مینه او محبت دې ځان لمانه ده. لکه پښتو کې امدادي ده کنه یو سړي وي زما د خپل استاد وخت نور مې وخت پلار مې وخت رور مې وخت نو هر سړی په آفرین وي او څوک په مطلب دا پد نه غني او کله خلکو په مخ کې چې زما خزه خو ده کنه خدای سره مینه ده هر سړی وي دا دله دی دا خزه والے دی نو لپاره یې استعمال کړي چې د مور سره مینه ده پلار سره مینه ده رور سره مینه ده خور سره مینه ده رور سره مینه ده استاد سره مینه ده جماعت سره خزه په یاد کړه خزه سره مینه ده لپاره یو دی کنه خو چې جدا بنده ته نسبت کیږي معنی څه کیږي بدلیږي نه د مور یادول نه خلکو یې لکه دا ډېر خسرې ده ها چې د مور سره مینه ده پلار یاد استاد یاد ته کله خزه یاد کړه بس تم تر راتره وته ها او شي لپاره یو دی خو چې نسبت بدلیږي نه معنی څه کیږي بدلیږي کنه نو دا ټول سره مینه پکار دا وې نه دی ویل پکار ها پیغمبر علیه السلام نه تاسو لري تاسو کوختي نو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها خلک اریان خدام په هغه معاشره کې یو ایب او چې سړي په داخله سره وایي چې زما داخله سره مینه د مجلس کې وي ها بیا وی چې نه کنه مطلب دا دی په سړو کې خلکو کې رسو وختي نو بیا دا شي نو واغسته او ابوها عائشہ صدیقہ رضی الله عنها دیونه چې ابو بکر ها نو پیغمبر علیه السلام د شخبازی نه کوله نعوذ بالله دای درس او پیغام ورکو چې څنګه ژوندۍ وته او څنګه وخت تیرول پکار دي ها نو د خځه سره په خپل ځای مینه محبت او نور لار سره په خپل ځای خدمت او محبت کوو نو ځم دی او داسې لفظ دي چې مدي ته نسبت شي ځان لمانه د ګناه
پیغمبر ته نسبت شي نو خلاف اولا بول څوک ته مراد دی راه او ته ته ګناه نه ویل کیږي څه نه ویل کیږي ګور روزه را روانه ده پدې کې چا پاجې را خورا په تیر دې زما روزه غني شتا یا نشته او خورا کې په روزه نه ماتي کنه ګناګار نه روزه ماته نه ده چاله نو بس خورا کې ته ځانې مور کو په مانځ کې چې ولاړی او خورا کې او په لاره خبرې کړې مونږ څه شو او چې روزه کې پیرا خورا کوي روزه نه ماتيږي موږ کې پیرا خورا کوي موږ څه شو مات شو مقامات کې فرق دی کنه ولې چې روزه کې بته بلا کارونه کوي کړي باندې راځي شي او په موږ کې خود سره یو کار کوي کنه چې په دې کې تایې روشي اته دین کې پته بهداري ها روزه ماتيږي موږ نه د پیغمبر مقام جدا دی د ارتم خدای پاک متوجي دنه کې خلاف اولا کار مشي نو هغه ته نسبت کله کله د څه ویلي ګناه غني هغه داسې استغفار او داسې بخنه او داسې جلا کوي خدای پاک ته لکه چې دنه څه شي ګناه شي ها نو آدم علی السلام نه ګناه نه شي خو صرف یو کار یې یاد کړو چې دا باندې کې دیونه له خپل مرزه لکه مطلب دا دی چې موږ سعودي کې تاسو خدای پاک دا یو کار کوو یعنی موږ چې دې کې یو شی موږ ماتيږي چې یو کار خدای پاک یاد په پاغي کې یې راوښوا نو خدای پاک څه وکړو مطلب دا دی هغه زورنه ورکړه داغه مقام سره دا نه خایدل کوشپی او د امتی مثال خدا سے ویل چې په بازار ته ولې دی او ځکه چې نه تیار کې دار او دار ایو شی ته نه فقیر شي بیا درکې پرس کني وروړي او د امور په لور راوالي او پلان ته د دونم شیزونه ما یاد کړه درک ته فقیران وړو او ټماټر وران وړو نو سړی وو ته تاسو اتیا شیزونه یاد کړئ نو کدا یو بصیر شنو څه کوي خو په یو ته یاد کو بیا ران وړو نو بیا بوال کوي خو څه نو پیغمبر محفوظ وي معصوم نه دنه ګناه نه کیږي او پیغمبر علیہ السلام دنیا کې محفوظ دی او څنګه دنیا کې محفوظ دی الله زمون پیغمبر علیہ السلام او نور ټول پیغمبران په قبرونو کې دي ژوندۍ دي او محفوظ دي صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو ما باندې درود شریف وایو ها فإن صلاتكم معروضة علي تاسو درود شریف ما باندې پیش کیږي وګوره صحابه کرام وې کیف تعرض صلاتنا عليك زمون دا درود شریف په تاسو څنګه پیش کیږي فقط ارین تاسو په حول شي حول کیږي بدن کوو بدن حول کیږي کنه صحابه کرام عقیده سوا چې دا درود شریف پیش کیږي نو په څه پیش کیږي په بدن باندې پیش کیږي نو ځکه تاسو کې فقط ارین تا کپرسته په بدن نه پیش کېدو په روح باندې پیش کېدو نو پیغمبر علیہ السلام ویل دي سړیا زما بدن نه کمی دا درود شریف پیش کیږي تو روح پیش کیږي او روح نه خبرې کیږي دا دې نه ویلي بلکې ویلي ان الله حرم على الارض وینا دا خبره نه خدای پاک پزماکه حرام کړی ان تاكل اجساد الانبیاء چې دا پیغمبرانو دا بدن نه سکی دا اوخري پزماکه دا حرام دي د پیغمبرانو اجساد مبارکه قبرونه کې صحیح سالم محفوظ را دي مکه یا حشرات وغیرہ دینه شي خرابولې ها جواب کیدا پیغمبر په قبر کې شي محفوظ دي زمکه یې نشي پړې هیڅ ډول نقصان نه ورکړي او پیغمبر په قبر کې شي ژوندې وي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران احیاء فی قبورهم دی په خپل قبرونو کې شي ژوندې او یصلون ګوره پیغمبر قبر کې ژوندې دي جن ولا ثابت دي ٹھیک شو بیا چې خدای پاک د ژوندۍ لپاره حرکات سکنات کنه دې ګرځي راګرځي کار کوي نو اعلی حرکت ولا ثابت کړي مونږ ها یصلون څه منځونه کوي او نبی الله حي يرزق پیغمبر په قبر کې ژوندۍ یو څو تور کوي روزي تور کوي شي ها او چې دې سره دې څنګه روزي ورکول شي نو چې ما وتار دنیا په خېټه کې یو قسم خوراک ته کنه او کله چې باندې د مور په خېټه کې دې ځم خوراک کې خوراک ترتیب سره بدل دی عقل منی کنه ترتیب بدل دی عقل منی اعتراض نه کوي نو دا چې قبر خېټه ته پیغمبر لاړو یا شهید لاړو هغه خوراک میلاویږي
نو کداغه د خوراک ترتیب بدل شونه دا څه ناشنا خبره خو نه ده، نه دا خل خلاف تا او نه اعتراض پکار دی. بیا خلک څه کوي نه مني نو اعتراض کوي. ها چې تاسو کې نه مني ولې نه مني نو اعتراض کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من صلى علی عند قبری، چا چې زما قبر مبارک سره درود شریف ولوستو الله پاک دې بیا بیا خیر عافیت برکت صحت سره وګړي. ها اې څوک پلی نو الله پاک دې غفل قبول کړي او بیا بیا دې خیر پاک وګړي. من صلى علی عند قبری سمعته، پیغمبر قبر کې ژوندۍ محفوظ وي مفتی د پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک خواږي څوک درود شریف وای وی سمعته دې سکوما اورما دې اورم. ها دا د خلکو اعتراض کړي چې دا څونه میاشتې وریو نو بذل المجهود والا شیخ ته لیکلي چې خلیل احمد سهارنپوری سے چیرې مسجد نبوي کې دن اوري. خو ښه جواب دا دی چې دا اوریدو څومره میدان دی چې تکاله پاګه کې دن درود شریف وای نو اوري. خبره په نسبت سره جمدو ته ده. دا جمدې انسان چې پیغمبر علیہ السلام درود شریف وای دې چې په حد سما کې نو اوري او په حد سما نه باري نو بیا څوک راځي فرشتي. ها من صلى علی عند قبر سمعته، زما قبر مبارک پاک چې څوک درود شریف وای اورم. ها جوابم ورکړي. دا خلک اعتراض کوي چې موږ ولې نه اورو هغه سوالونه ما ځان سره لیکلي جوابونه کوم. ها او ومن صلى علی نائیا فقد ابلغته، دلرنا فما باندې څوک درود شریف وای نو هغه ما تر رسولي شي فرشتي ما ته څه کوي را رسي. خبره کوه د پیغمبر جسد مبارک زمکه ځکه نه خوري چې د پیغمبر هم د خاور نه پیدا دي، عام انسانانو د خاور نه پیدا دي، خو پیغمبر د جنت د خاور نه پیدا دي نه، او زمون پیغمبر د جنت الفردوس د خاور نه پیدا دي. پوه به نو پیغمبر علیہ السلام فقط سمع وی اورم چې ما په روزه مبارک سره خوا کې درود شریف وی. ها خبره کوي کنه او جواب ورکوي او ساده ویل چې مناسب وګڼي نه جواب ورکړي. ان سره په سنت مبارک باندې برابر دي دته ګوري هم جواب هم ورکړي او یو سره سنت باندې برابر نه دی ګیره وړي ګیره خري مې سر انګریزي لباس وغیرہ خپل پاک نه فرمان انسان دی. نو اولیاء کرامو کشف سره معلومه کړي چې جواب ورکړي او ګوري ورته نه. او څوک چې دلری نه درود شریف وایي ان ذا حد سمانه باري نو فقط ابلغته نو بیا ما ته دار را رسولي شي څه کولی شي را رسولي شي. اصل کې مسله دا ده فرض کته په سعودي کې دوبای کې ته چې مور پلار تا څه تو خبر عليږي نه داغ دی نه وروولې کنه چاله ورکه چې دا به زما پلار لو دی ور لو دی مور لو ورکه چاله ورکه چې دلری نه تو خبر عليږي کنه دا څه درود شریف هم تو خبر د دې ځای نه پرشتي وی او چې کله مطلب دار سره دوبای نه او سعودي نه راشي نه بیا ته د مور او پلار تا بل چاته دا نه چې دا دل ورکه خپل او ته پیش کې څه ودا کې د بار نه چې ته تو خپل ډالر را لېږي چاله ورکه چې دا به ورسه کور ته راشي نه بیا ته خپل لاس ور پیش کې د رور تا پلار تا مور تا خزه تا تخفا دا چې دوی شریف تخفا ده. ها دو امت طرفنا حدیث شریف کی راضی کہ ان لله تعالی ملائکه سیاحین فی الارض، چې دا چې فرشتي مقرر دي د پزماکه کې ګرځي چې هغه امت یبلغونی من امتی السلام، ما ته زما د امت درود او سلام را رسي. ها او دونم کتابونه لیکلي چې مطلب دا دلته یو فرشته ده روزه مبارکه کې خدای پاک ول ډیر تیز قوت سماعت ورکړي. ها ډیر تیزه مطلب دا یو ورېدل ول ورکړي چې کوم ځای کې خلک درود شریف وایي نو هغه څه کوي اوري. بل حدیث شریف کې راځي ما من احد يسلم علی، تاسو کې دا څوک نشته چې ما باندې سلام وي الا رد الله علی روحي، مگر دا چې خدای پاک زما روح ما ته متوجي کی. سمانه وکي زما روح ما ته متوجي کی فارد علیه السلام، هغه باندې خپل دغه څه کوم جواب ورته ورکم سلام واپس کوم. ها زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې پیغمبران قبر کې محفوظ دي. کما واقعیا دا معراج شریف کې ما ذکر کوله هغه کې دا غي دلیل. ها پیغمبر علیه السلام وی زو مرر کو
عند الكثيب الاحمر چې معراج شریف په شپه باندې زه د یو سرې غونډۍ په خوا کې تېرېدم نو رأیت موسی علیه السلام مې ولید قائم یصلي فی قبره چې په خپل قبر کې څه کوو لمونځ کوو د پیغمبر علیه السلام لیدل معجزه و د پیغمبر په قبر کې لمونځ معجزه نه و عادت و پیغمبر علیه السلام دا معجزه وه چې پیغمبر علیه السلام ولي و خبره پوهېږئ که نه نو دغه په حیات الانبیا څه دی دلیل دی نو زمونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده او ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپله فتاوا کې غالبا مجموع الفتاوا څلورم جلد کې لیکلي چې څوک د حیات الانبیا نه په تعلق د روح سره که هر قسمه تعلق دی مني خو چې بس په طریقې سره مني پوه شوې بس ټیک ده څوک چې حیات الانبیا د پیغمبر ژوند په قبر کې په تعلق د روح سره که هرې مرتبه کې نه مني پرسته نو دا خلک چې په هؤلاء کفار باجماع المسلمین ابي د کفر فتوا ورکړي زمونږ علماء ته د کفر فتوا نه ورکړي هغه به د څه فتوا ورکړي مونږ وایو چې بس پیغمبران په قبر کې ژوندي دي په بیا دې دا وایي چې روح په اسمان کې د ذکر سره تعلق دی او یا روح په قبر کې دی بس کارن څنګه عقیده لري چې دې تعلق د روح مني په یو صورت سره خو شي دا اهل سنت والجماعت والا دي او څوک دا نه مني دا څنګه اهل سنت والجماعت والا نه دي او ابن تیمیه رحمت الله علیه پای باندې د کفر فتوا څه کړی دا فهؤلاء کفار باجماع المسلمین دا ته الفاظ لري بیا خلق د دې عقیده خلاف د اهل سنت والجماعت د څلورو امامانو د ټول صحابه کرامو تابعین تبع تابعینو د ټول مسلمانانو د عقیده د پیغمبران ټول قبرونو کې ژوندي دي قبرونه کې اجساد مبارکه محفوظ دي او قبرونو کې مونږ فرمایي روزي ته ملاويږي او پیغمبر علیه السلام قبر واکه چې درود شریف ولوسی شي نو په خپل اوري د لري نه څه کوي شي رسول شي او پیغمبر علیه السلام جواب ورکړي نو بیا په دې عقاید باندې خلکو شبهات کړي اعتراضات کړي نو په ظاهر کې دا د تاسو دلایل وي خدا دلیل نه دی بلکې سره دا ګوښه دا پوښ کې موږ نه خلک تاسو کې تاسو پیغمبران قبر کې ژوندۍ دي موږ ته وایو ژوندۍ دي البته دا یو خبره بیان ساتي څنګه ژوندۍ دي موږ دا نه شوي چې څنګه ژوندۍ دي زموږ سره پاتې ده خبره د مشاهده سره تعلق نه ساتي یو شی ته پستر ویني خلک یې پستر ویني او بل سره ته انکار وکړي هغه ته سوګدا نه وي چې ته په ایمان نه او ته ترون دې چې تدانی نه خلکو ته داتې وکړي دا د عقیدې سره تعلق ساتي لکه جنت او دوزخ د قبر عذاب د قبر ثواب چالیدل نه نه کنه څنګه دی زمونږ ته صدا عقیده ده نو خدای پاک و ما يفرون ویلو تاسو شعور په دې کې کار نه کوي چې پستر ویني یا په مطلب دا په لاس محفوظ کړي یا ووره و ما يشعرون ویل لا يعلمون هو نه ویل کنه ینه چې تاسو ته په علم نشرات لی او تاسو کې نزاع عقیده نشي لرلې کوشش په خبره باندې نو تاسو پیغمبران قبر کې ژوندۍ غنئ نو موږ ته ژوندۍ غنو زمون سره یو دلیل دی لکه څه دلیل دی قرآن پاک کې راځي چې انک میت و انهم میتون چې پیغمبر علیه السلام انک میت سبا مرکیږي موږ ته وایو دا په دې دلیل دی چې پیغمبر مړ دی پیغمبر ژوندۍ نه دی په قبر مبارک دی نو موږ ته وایو چې کله دا آیت نازل شو پیغمبر علیه السلام ژوندۍ او وفات ژوندۍ وکړ دې کې صرف دې خبره وعده ده او دې خبره وضاحت چې تبر دنیا نه زی د دې خبرې پکې هیڅ قسمه مطلب داري ثبوت او وضاحت نشته چې د وفات نه پس په قبر کې ژوندۍ دی او د وفات نه پس په قبر کې وفات دی دې خبرې ثبوت پرې کې نشته دا خو زمونږ دلیل دی مونږ هم وایو چې پیغمبر علیه السلام او ټول پیغمبرانو د دنیا نه څه کړی دی سفر کړی دی خو چې دا زمونږ دلیل دی بیا دې چې تاسو پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوند دي ټول پیغمبران دا شرک څه دی تاسو وایي خدای پاک هم ژوند دی پیغمبرانو ژوند دي خبره کوي کنه دې څه جواب دی چې کله مونږ وایو خدای پاک سمیع دی نو تم سمیع کنه او مونږ وایو خدای پاک بصیر دی نو تم بصیر دی دلته ویل دا شرک نشو دې بیا وینا ز سمیع په جدا معنا سره یعنی مخکې اوریدل نه کول انو ما اوس لیدل کوم اوریدل کوم چې مرشن جا بنیم کنه اوریدل لیدل بنه کوم او خدای پاک سمیع او بصیر دی په جدا معنا سره ازل او بدنا نو موږ ته وایي چې دا چې خدای پاک خیر ژوند دی په جدا معنا سره ذلیه به ژوند دی
د پیغمبر جون سره صرف ابدي دی ځلی نه وي او بل جواب دار چې ته جنت طلب کې نه سبب چې خدای پاک هدایت درکې او جنت طلب کې ایمان ته نصیب شي نو ته بیا امر کنه همیشه به همیشه به نو دا شرک نشو چې تم په جنت کې حي او خدای پاک هم حي دی نو دا صرف ابدي حیات دی د خدای پاک د حیات سره ځای هم دی ابدي هم دی موږ د پیغمبر حیات هم تاسو وکړو ازلی ابدي نه دی بلکې صرف سره ابدي دی د خدای پاک د ازلی ابدي ځوان دی مطلب په فرق څه کې کوم فرق پکې کوم خبره کوي بیا دی وکړه قرآن پاک کې بل ځای کې راځي ان الذين تدعون من دون الله د خدای پاک نه علاوه چې تاسو ته आवाज کوي چې اموات غیر احیاء دا مړي کې ژوندۍ نه دي خبره کوي کنه دا مړي کې څه نه دي ژوندۍ نه دي موږ ته وایو خدای پاک دې رد کوي چې تاسو د هغه چا عبادت کوئ چې پاره کې نه د مخ کې نه جون راغلي نه وبکه آینده کې راشي او زه او داسې ذات چې زه حي ما دائم الحیات همیشه نه ژوندې مو همیشه به ژوندې یم ها په ما باندې موت نه متصور زما عبادت ولې نه کوي داسې مخلوق کې بوتان دي ګټان اموات ردی غیر احیاء چې چاته په دې کې د ژوند راتلو څخه د تصور نه تر دې ولې عبادت کوي او پیغمبران خو باوی کې خود حیات تصور شته کنه اگر کوئی پاتې دې مخکې نه څو ژوند پکې وکنه کوشش کنده پیغمبران نه یادي سوچ یادي بوتان یادي کوشش کې او بل ځای کې راځي انکم وما تعبدون بشک هغه معبودان چې تاسو عبادت کوئ او تاسو حسب جهنم تاسو به جهنم حتا کې من دون الله ته کې څنګه ځای کې څنګه دلته من دون الله کې تاسو ورنه نه باسو پیغمبران هم پکې شماري چې اموات دي مړ دي کوشش دي دغه ځای کې پر پیغمبران شمار کړم بیا خو بدام وو چې نعوذ بالله څنګه دا غټان او بوتان او ته دوه ځخته دي نعوذ بالله پیغمبران هم دوه ځخته دي څنګه دغه ځای کې پیغمبران استثناء راځل تم سره جواب کوی څه نه څنګه بل دی وی تاسو وای چې پیغمبر او ټول پیغمبران په پرونو کې ژوندۍ دي موږ دعا ژوندۍ دي زموږ عقیده ده ټول مسلمانانو عقیده ده اهل سنت والجماعت دی وی چې د عزیر علیه السلام په سکی چې خدای پاک د عزیر علیه السلام نه یو تفسیر دی بل تفسیر کې دار څه ویلي تاسو کو چې تاسو نه وخت او پات په خدمت کې ما وخت کړی یو ورځ یا باز ورځ نو ګوره ته پته ونه لګی دا کنه نی پته نه لګیدل چې ما څونو عمر تیر کړی دا د خبرې دلیل دی چې پیغمبر څنګه دی حیات نه دی بلکې سره او پات کې د دنیا نه بدلونه پخا موږ ته وایو چې اصحاب کهف یو نه یو ودو کنه څنګه نو ابوی په غار کې ودو وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ودو مړی کې جنګي ودو ژوندۍ کنه او چې هغه کله را پاسې د خدای پاک تاسو چې تاسو څونه وخت ژوندۍ وي نو یو ورځ یا باز ورځ حالانکه خدای پاک جواب کړی قرآن پاک کې تاسو خو درې سبا او نه کال په دې کې ودو براته وي نو که پته نه لګېدل ته څه دلیل شي د موت دلیل شي نو بیا خو پته دغه صحابه کهف کم نه لګېدل کنه چې موږ څونه وخت ژوندۍ ها بیا دې ته مړ وایي کنه او پته نه لګېدل خو شي کنه دا چې څنګه د حیات دلیل ګرځي څنګه صحابه کهف دلته دا د حیات دلیل دی او تاسو را لیدل تکینا تاسو کې دوست نه تاسو کوم چې تاسو نه وکړو دا ته پته شي نشته کنه بیا خو کم مړی دل تاسو نه شي ګوري را ګوري خو څه دی کدی دلیل ته موږ ګورو ها دا د دې خلکو دلیل نه ګرځي قصه د عزیر علیه السلام چې دین پیغمبران خپل قبول نه کړي وفات دي ها بل دی وی چې آیت کې راځي چې واعبد ربک حتا یاتیک الیقین ته خدای پاک عبادت وکړه حتا یاتیک الیقین تر مرګ پورې او حدیث کې راځي چې ګینه د وفات نه پس خبر کې عبادت څه نه دا حدیث د قرآن خلاف دی لہذا چې حدیث د قرآن خلاف شو قرآن باخذ حدیث کوي دی خان موږ ته وایو چې کله مطلب یې صحیح نظر خرابي یو صحیح نه علاج کی نظر به ټیک شي کنه اهل نظر نه الى خپل نظر علاج به ټیک شي او د نظر علاج کوون کې علماء دیوبند اهل سنت والجماعت ها څوک د خدای پاک نه فرمانی ته خدای پاک دین دا سمجھ واخلي سو تیرے تفاسیر په دې په ځای باندې تیر ها موږ ته وایو قرآن پاک کې د دنیا عبادت ذکر دی تکلیفي کدی وکړو ثواب دی کدی ونه کنو عذاب دی ګناه ده او آیت کې چې حدیث کې کوم عبادت ذکر دی هغه تلذذی دی قبر مبارک کې پیغمبر عبادت کوي دا ستر پر باندې کوي
د لذت په تور باندې خن اغستو په تور باندې ها بیا دې وی چېرې داسې یو آیت وایي چې په هغې کې داسې چې پیغمبر او ټول پیغمبران قبرونو کې ژوندي دي نو موږ ورته وایو چې ته خو منې چې پیغمبر علیه السلام وفات شوي یو نو داسې یو آیت ووایه چې په هغې کې دی چې پیغمبر علیه السلام وفات شوي دی دې به وایي چې انک میتون قرآن کې دي ته مړ کېدونکی نو دې کې خو دا دی چې ته به وفات کېږي دا خو پکې نشته چې پیغمبر علیه السلام وفات دی چې وفات شي نو دا آیت په چا نازل شو ته ووایي چې یو حدیث ووایه چې په هغې کې دی چې پیغمبر علیه السلام وفات دی وایي به حدیث کې نشته بیا ورته وایي چې بیا صحابه احترامو ولې دفن کوو نو دا خو نه قرآن دی نه حدیث دی او تا خو ما نه دلیل کې څنګه وغوښته چې ته یو دلیل پیش کړه چې په قرآن کې دا چې پیغمبر په قبر کې ژوندي نو تم اوس داسې یو دلیل پیش کړه چې پای کې دی چې پیغمبر علیه السلام وفات دی نو نه د دې سره په قرآن کې دلیل شته نه په حدیث کې بلکې اجماع د امت نو کوم دلیل چې د پیغمبر علیه السلام په وفات باندې دلیل دی د امت او زمونږ سره د قرآن پاک نه هم دلیل شته حدیث هم شته دغه اجماع امت د پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو په قبر مبارکو کې د حیات سره دلیل دی اجماع امت ها نیم حدیث د بخاری شریف وی او فإن پیغمبر علیه السلام خدمات پیغمبر علیه السلام څه شی دی وفات شوی دی نه دا خو موږ هم منو وفات شوی د دنیا نه تللی که نه دا خو زمونږ دلیل دی دې نه پس حدیث بیا دې نه وي ها عمر رضان خو وی چې پیغمبر علیه السلام ژوندی دی ها که چا وي چې پیغمبر علیه السلام وفات شوي زه به نه سر کش کړم او نورو صحابه کرامو ژړل د دې نه مخکې چې کله پیغمبر علیه السلام ژوندی و نو پیغمبر علیه السلام د خپلې مسلې حل صحابه کرامو ته بیان کړی و ها چې یو پیره فرښتې راغلې پیغمبر علیه السلام ویده و یو فرښتې وي چې یخ دی او بلې فرښتې وي چې نه پیغمبر علیه السلام ویده دی ها بیا پیغمبر علیه السلام وایي چې دواړو رښتیا وي د پیغمبر زړه یخ وي ها ته دې ویده وي خو دې سي زړی یخي دته خوب دومره دی چې سترګې پټي داسې وفات هم دومره دی چې په سترګو سره راشي ها نو یوې فرښتې زړه ته کتل نو پیغمبر ژوندی دی یوې فرښتې سترګو ته کتل پیغمبر ویده دی ها یخ دی ویده دی نو عمر رضان خو نظر په زړه باندې نو پیغمبر علیه السلام ژوندی دی د عام امت نظر په څه باندې په سترګو ابوبکر صدیق رضی الله کامله هستي وکړي نو هغه په سترګو نظر او په زړه مبارک د پیغمبر علیه السلام نظر نو خطبه یې پړاو کړه چې پیغمبر علیه السلام وفات شوي دی او مرګ د پیغمبر دومره قدري دی تاسو ته ښکاري په خبره پوهېږئ که نه بیا دغه ځای کې او دا بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تندي مبارک خپل کو او وی والله لا یذیقک الله موتتین تا ته به خدای پاک دوه مرګ نه درکړي دوه مطلب دا دی چې بیا دا تفصیل دی علما کرامو پکې بیا بحثونه کړي چې د دې نه د قبر مبارک موت مراد دی چې دوباره تا ته قبر مبارک کی روح را مکمل شي او راشي دتا واپس ستانه نه وځي لکه څنګه چې د عام امواتو نه مطلب دا خارج شي او توي جنم تنومت دارو سوال جواب وشي او بیا ودی شي نو روح بل ځای ته لاړ چې تعلق یې سره خو مطلب دا دی هغه ته څه ویل دي خوب ویل دي چې کله ژوندی و د پیغمبر په ژوند باندې د پیغمبر د امت په خوب کې فرق دی داسې په وفات کې سره فرق دی داسې په خوراک کې سره د پیغمبر د امت سره فرق دی دا اوس د اوږدې موضوعګانې دي په دې باندې بیا چې تاسو ان شاء الله تعالی ایو بل جواب دا دی چې څنګه تا زمانه دا سوالو کې تیر داسې یو آیت وایي چې پای کې دی چې پیغمبر په قبر کې ژوندی دی یو عیسی راشي تا ته وایي عیسی علیه السلام منونکي چې ما ته یو آیت وایي چې پیغمبر عیسی علیه السلام په دنیا ته راځي نو قرآن کې دا شته چې پیغمبر عیسی علیه السلام پر اصل اسمانونو ته خدا اور پکې نشته قرآن پاک کې جنې چې ځمکې ته به راځي یا واپس ها دا په حدیث مبارک کې څه دي یو سړی پتا دا اعتراض کوي شي یو آیت او یو حدیث او حیات پای کې دای چې بکر صدیق رحمه الله زمانہ پس خلیفہ صراحت سره ویلي نشته پته چې کوم دلیل جاته د بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت باندې تشکي چې هغه د امت اجماع او اتفاق دی دا دلیل د ټول امت او د صحابه کرامو د پیغمبر په سره په حیات او چې یو پیغمبر لرم د نبوت په حیثیت سره یو صفات ثابت کړي ټول پیغمبرانو له ثابت دي ها دا هم اعتراض کړي چې دا حدیث د موسی علیه السلام وی دا معراج شریف او په دلیل کې د پیغمبر علیه السلام د حیات پیش کو ها دا بیا جواب دی دا څنګه دا سوال کړي ما چې کوم حدیث شریف پیش کو چې پیغمبر علیه السلام وی زما خبر خوا کې څوک دلیل شریف وی زی اورما دې په مونږه اعتراض کی څوک چې د حیات ممکن دي چې پیغمبر علیه السلام درود شریف واوري جواب راکړي مونږه اورولنه نو ته وایې چې دا چې وایي الله نو دغه کس چې څوک انکار کوي دې به الله وایي کنه دا خدای پاک اوري دا وایي وایي
جواب درکړي جواب راکو نو تا واورېده وایي ما وانه اورېدو نو انکار وکړه که نه چې دې وانه اورېدو نو انکار وکړه چې خدای پاک وانه اورېدو جواب یې رانه کړو بیا خو انکار نه شي کولی که نه نو خبره پوهېږې که نه څنګه چې ته الله ووایې خدای پاک جواب درکړي خدای پاک واورېدو ته جواب نه اورې داسې چې ته درود شریف ووایې پیغمبر علیه السلام روژې مبارکې خوا کې نو هغه تا ته سلام ووایې نو هغه سلام وامري جواب درکړي ته یې څه کوې نه اورې که نه ها بیا دوی وایي چې صحابه کرامو کې جګړې شوي نو پکار دا چې د دې دا عقیده وه چې پیغمبر ژوندی دی نو چې راغلی وي او څه یې کړی وي کله مسله یې د پیغمبر علیه السلام سره حل کړې وی که نه ها یو دا نه کله کله چشمې روکې شي او کله کله موبایل روک شي کله ټوپۍ دې ځای کې د کرامن کاتبین ناست دي که نه وي یو ناست دي نو دوی نه تپوس وکړه که نه چې زما ټوپۍ کوم ځای ده دوی خو هلته هم لیدل کتل کوي که نه او زما دا موبایل او ګړی کوم ځای کې پرته ده نو که زه ورته ووایم چې زما ټوپۍ او ګړی دا کوم ځای دي نو دوی خو اوري جواب هم راکوي خو زه پرې نه پوهېږم نه اورم ښه نو دا څه د صحابه کرامو عقیده وه که موږ لاړ شو چې زمونږ دا مسله ده نو جواب راکوي خو فایده پرې نه مرتب کېږي مونږ یې نه اورو پوهېږو پرې نه څنګه چې دلته فایده نه مرتب کېږي ته دې تپوس نه کوې د کرامن کاتبین نه دغه وخت رنګې تا نه زیات فهم او عقل د چا و د صحابه کرامو نه په دې پوهېدل چې پیغمبر جواب راکوي خو فایده پرې نه مرتب کېږي د دې وجې نه هغوی نه راتله د پیغمبر علیه السلام نه څه نه کوو تپوس نه کوو حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه السلام ما مخکې ووایي خو تاسو نه وایئ وروستو یو راشئ چې پیغمبر خپل قبر کې لمونځ کوي نو چې څوک انکار کوي د پیغمبر د حیات نه د هغوی دا اعتراض کوي یاره داسې صورت پیدا کېږي چې مونږ یې وینو یا مونږ یې وینو ولې نه واقع د نورالدین زنګي په وخت کې چې شوی وه کافرانو یو دوو یهودیانو د پیغمبر علیه السلام جسد مبارک پټو پې مبارک یې ښکاره شوی وې ها نورالدین زنګي ښکلې کړې وې رسېدلې نو پیغمبر علیه السلام خو آرام فرما دی نو څنګه مونږ فرمایي مونږ یې وینو ولې نه نو وایي که ستا دا خبره چې یاره مونږ یې نینو نو پیغمبر د دې وجې نه دا نه لیدل دا ته دلیل وګرځې د پیغمبر په وفات باندې او د حیات نه او د مونځ نه انکار وکړي بیا خو د قرآن نه به هم سبا انکار وکړي آیت کې راځي الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب خدای پاک ته دا غرونه دا ونې دا بوټي او دا ځناور هر شي سجده کوي نو څنګه چې تا پیغمبر نه چې دې سجده کوي او موږ پرې انکار کوي نو تا چې تا غر لیدلی چې خدای پاک ته سجده کړې او قرآن پاک کې خدای پاک وایي چې نه سجده کوي څاروی ده چې ته لیدلی چې سجده کوي ونه دې لیدلی چې سجده یې کړې چې تا ونه نه ده لیدلې چې سجده یې کړې او غر دې نه دی لیدلی نو بیا دغې نه مې انکار وکړه چې کافر شي ته کافر شې پوره معافي به شې که نه صحیح مسلمان به شي یو ځای کې یو خبره مونږ بل ځای کې نه مونږ که نه لیدل د دې خبرې دلیل شي چې دا شی نشته نو بیا خو د آیت نه مې انکار وکړه وایي غر سجده نه کوي موږ چاته ونه لیدو دا خو مطلب دا دی د دې نه مې انکار وکړه چې بوټي سجده نه کوي ځناور نه کوي دا سپومۍ انور وغیره دا څه نه کوي سجده نه کوي موږ ته نه دي لیدلي په جواب باندې پوه شوې که نه بیا یو حدیث شریف ما ووایي چې پیغمبر قبر کې ژوندي روزي ته میلاویږي خو د خپل ځای مناسب ځان له روزي ده لکه د مور په خېټه کې سړي ته روزي میلاویږي ترتیب بدل دی هېڅوک اعتراض نه کړي عقل یې مني دنیا کې بیا ترتیب بدل دی داسې چې د قبر خېټې ته سړی لاړ شي اول ته ترتیب بدل شي نو دا کله خلاف ونه ده که نه خبره پوهېږئ که نه نو دوی بیچاره پیغمبر ته خوراک میلاویږي نو به قضای حاجت کوي او دا به کوي او دا به کوي نو بیا به دې څه ته ځي دوزخ ته به قضای حاجت له مونږ ورته وایو چې ته جنت ته لاړ شې خدای پاک هدایت درکړي ته به هلته خوراک کوې که نه وي یو خوب به نو ته به دول او ایکله بیا دوزخ ته ځي وایي نه خو به مونږ په جنت کې وو چې خوراک او څښاک وکړو نو قضای حاجت ته ضرورت نشته نو مونږ ورته وایو د پیغمبر روزه چې دا سب سے بڑھ کر جنتي داسې جنتونو جنتي نو څنګه چې ته جنت ته لاړ شې خوراک څښاک وکړې قضای حاجت ته ضرورت نشته داسې د پیغمبر روزه هم څه دی جنت دی چې خوراک څښاک کوي څه ته ضرورت نشته مطلب قضای حاجت ته ضرورت نشته بیا دوی سره پیغمبر موږ کوي نو دا چې چرندان کوم ځای کې کوي مونږ ورته وایو چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه رخصت شو نو غسل یې ورکړی و که نه وي ورکړی و نو مطلب دا دی په اودس سره د دنیا نه د قبر خېټې رسېدلی که نو اودس یې مونږ ثابت کړو چې د دنیا نه تو بیا اودسي ته ثابته کړه په قبر کې نو مونږ به درته بیا اودس څه کړو ثابت کړو بیا دې سره قبر کې دې ساخلي او داسې کېږي او داسې نو دا سای بندېږي نه نو مونږ ورته وایو چې کله ته د مور په خېټه کې نو ستا ساه نه بندېده دغه مشاهدې نه مونږ وینو چې یاره ستا د مور په خېټه کې ساه نه بندېږي که نه نو دې خوا نقل دی که نه وقل هم دی چې یاره پیغمبر علیه السلام قبر کې ژوندی دی نو په مشاهده کې څه راتلی شي غلطي راتلی شي خو په نس کې غلطي نه راځي نس کې څه نه راځي غلطي نه راځي کېدای شي بس
خدای پاک تا داسې جنډې ساتي تا جو سان علي مشاهده کې غلطي راتلی شي خو په نفس کې څه نه راځي نفس کې غلطي نه راځي بیا دوی تاسو وایي دا پیغمبر روزه چې ده نو دا څه دی جنت دی نو دا څنګه جنت دی خو بخاري شریف کې راځي چې دغه ځای کې څه خفو مشرکانو قبرونه په دغه ځای کې په دغه ځای کې د مشرکانو قبرونه وو چې پیغمبر علیه السلام روزه دا جنت دی نو کافران په جنت کې په دې را پوهېږئ که نه چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د ټولو پیغمبرانو زموږ د پیغمبر علیه السلام روزه مبارکه دا څه دی جنت دی ها ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه زما د کوټې او د منبر شریف په میاشت کې څونه فاصله دی دا جنت دی په دې هم څه اعتراض کړی چې دا میاشت کې جنت دی او دا منبر او دا روزه کې نوی بار ده ها نو قرآن پاک کی آیت دی خدای پاک ولکن الله الف بینهم خدای پاک بادنه کړي ما د صحابه کرامو د زړونو کې څه واچو محبت نو دې آیت په دا معنی کوي چې په میاشت کې محبت په حضور کې نشته کنه زړونو کې دې په میاشت کې دي خبره وایي کنه دا په ځای کې دا آیت د حدیث معنی دا ده چې منبر شریف جنت ته روزه شریف جنت ته دامیان لم کوي جنت کې دې چې دا جنت شو نو کافر په جنت کې کوي موږ ته وایو چې پیغمبر آدم علیه السلام خدای پاک په جنت کې او سجده وکړې شو او چا سجده ونه کړه سجده چا نه وکړي فرشتو سجده وکړه کنه او چا سجده نه وکړي شیطان سجده نه وکړي دې کافر څه مسلمان وخت دغه وخت دې کافر او په کوم ځای کې په جنت کې دا څه ناممکنه خبره خو نه ده چې کافر دی یو لکتا ته پاره په جنت کې ها دغه ځای کې زمونږ دشمن کې شیطان یې خدای پاک وباسو ها او بخاری شریف پورا حدیث وایي نو په خپل به پته ولګي بخاری شریف حدیث کې دی چې قد نه بشک د هغوی هغه اډو کې د کافرانو د مشرکانو وغیره دغه ځای نه فکر بار کړل بل ځای کې فخر ها او بل دا څه محاله خو نه ده یو ورو د ابراهیم علیه السلام داغه لپاره جنت خلکو لپاره سو ورو دغه یو ځای وي او د پیغمبر لپاره به جنت یو د نور خلکو لپاره وسی او د آخرت فیصله خدای د جنت او د دوزخ جدا دي کنه دا خو دنیا څخه فیصله ده دا د ټول امت او صحابه کرامو تفسیر کبیر په دې کې په روایت باندې لګیدل دي ها ټول امت د صحابه کرامو نه والد ابوبکر صدیق رحمه الله تعالی صحابي پورې ټول تابعین او ټول تبع تابعین ترنن خاطه پورې څومره مسلمانان ائمه دي ټول د اجماعي عقیده ده چې ټول پیغمبران په خپل قبرونو کې ژوند دي محفوظ دي ها او پیغمبر علیه السلام خپل قبر کې څه فرمایي منځونه فرمایي رزقونه ته ملاوي ها دغه نمون درو شریف وای پرشتي رسي آلتای چې درو شریف وای نمون دا څو کوي پیغمبر علیه السلام په خپل او جواب ورکړي ها دا د دې وجه نه زمونږ درو شریف پیغام بدلی دي چې دې ځای نه پرشتي وړي داسې سره به الفاظ وي او آلته کې په خپل بیا ورنه داسې سره به څه دا الفاظ ها دا اجماعي مسله ده او څوک چې د اجماعي مسایلو نه خلاف کړي ته هدایت نه نصیب کیږي دې څه نه نصیب کیږي دا خلک مونږ ته وایي چې دا کوم علم تاسو سره دی دا د نور خلکو سره هم دی کنه څوک چې د حیات نه انکار کوي دا نه اهل سنت والجماعت نه دی باندې دی ګره ها ځان تاسو علماء دی باندې عالم دیوبند باغ سړي د چا چې عقیده د علماء دیوبند په شانتي ها او قاعده اهل سنت والجماعت کتابونو کې زمون سره شته تما سره پروت کتاب تاسو کې ګوره نو درګه کې چې چې دا عقیده د علماء دیوبند د اهل سنت والجماعت دی نو څوک چې د جماعي مسلو نه انکار کوي مونږ باندې خلک اعتراض کوي دا مسالې کتابونه خو دې وایي نو ټول نه کوي جواب دا دی او بل اعتراض دا کوي خلک چې تاسو پرس کا دا غیر مقلدین یا دا نور خلک تاسو ته وځي مونږ سره مناظره وکړي تاسو دا مثلا ولې مناظرې نه کوي دا غي جواب ها دو خبرو یو دا خبره چې تاسو مثلا ولې مناظرې نه کوي سره او بل دا خبره چې ټول نه کوي نو ټول غواړو سوالونه یو جواب دي چې اجماعي مسایل څوک خلاف دي ته هدایت نه نصیب کیږي او څوک چې اجماعي مسالې خلاف خبره کوي ته جواب ضرورت نشته دا خو ما یو خو مطلب احسان یو کو چې دا غوي اعتراضات نه ذکر کړو دا غي نه څوک کړل جوابات نو کړل کني صرف د دې مطلب دا دی باب د سورابه طریقو جاری کول د خپل زین او باطل بس دای طریقه ده ها ورا آدم علی السلام خدای پاک پیدا کړو ټول فرشتو سجده وکړه فسجد الملائکه كلهم اجمعون دا آدم علی السلام په سجده باندې اجماع شو کنه او څای خلاف وکړ شیطان او شیطان دلیل مو وي شیطان څه وي دلیل د اجماع خلاف څه وي دلیل د اجماع خلاف څوک دلیل وي دا مسموع نه دي دا ورېدي دا ورېدو قابل نه دي نه جواب قابل دي نه قبولول شي قابل دي دا ټول مردود دي ها د یو سوال جوابم خدای پاک نه دی ورکړي ها د اجماعي مسایلو چې څوک مطلب دا خلاف ورزي کوي اگر چې دای سره دلایل
لکه څنګه چې شیطان د اجماع خلاف وکړو د فرشتو د اجماع خلاف نه دلایل وی کنه انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين دا دلایل کنه نو خدای پاک جواب نه کړی دا څنګه وسم کړي اجماعي مسلو سو خلاف کې ته جواب نه ورکړي بلکې خدایي طریقه به اختیار کړي خدای پاک ته وی فخر یوزا څه یوزا ها دا څنګه څوک د اجماعي مسلو خلاف وي اگر چې دلایل سره به صرف وکاسه جواب نه ورکړي شیطان د اجماعي مسائلو خلاف کړي تر اوسه پورې مردود دی کنه دا څنګه څوک چې د اجماعي مسائلو خلاف دي دغه تر قیامت پورې شي مردودي ته هدایت نه کیږي در کارسنه مسائلو کتابونه دا وی وای او ټیکی او جاری کی او د حیات الانبیاء مسله دومره اهمه ده چې هر مسله تقریبا یو پیغمبر دا ختم کړي او دا د دو پیغمبرانو په ذریعہ سره کیږي دا به ختمي کې الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي نور سره چاته اشکالات پر کفي اعتراضات وغیرہ دا هغه اجازه سره په کاغذ لیکي موږ ته ویلای به موږ جوابات ورکړو یا نور څه مطلب دار چې حاضر کې خطات وغیرہ وي ان شاء الله تعالی دا غیبا تسلی بحث جواب ملایږي الله پاک د عمل کولو